څنګه چې په قرآن کریم کې الله تعالی 15 سپاره کې فرمایي اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. الله څه فرمایي؟ اے زما بندگانو تاسو بزما د مرګ نه چرته لاړ شئ، چرته به پټ شئ. که تاسو په مضبوطو کلاګانو ته ننوځئ او په هغه مضبوطو کلاګانو کې بیا په غارونو په سړو په هغه غارو کې تاسو ننوځئ، الترانا ځان پټ کړئ په خپل ګمان کې ووایئ چې ماله به مرګ ناراضي. رب فرمایي زما مرګ به تا الټئ، تا به را پیدا کا په هغه مضبوطو کلاګانو کې به هم در داخل شي، په هغه غارو کې به هم در داخل شي، په هغه غارونو کې به هم در داخل شي چې په کوم ځای کې ناست دی هلته به درشي او مرګ بار باندې واقع شي او زما په طرف باندې به راشي. الله فرمایي بچ کېدی د دې نه نشي. اینی ټایم زمونږ ستاسو دا یو ساعت چې کوم تیرېږي دا زندگی ده، او چې دا کوم را روان دی دا موت ته پته نه لګي. د دې وجه نه دا ګمان مه کوه چې زه یا فی الحال بوډا نه یم، یا زه فی الحال صحتمند یم، یا زه فی الحال کور کې ناست یم نو کور کې به ما سره څه کوي. نه، دا خبرې تاسو مه کوئ. هیڅ بوډا کېدل، بیمار کېدل، کور کې کېدل، بهر کېدل، په سفر باندې کېدل، دغو کیسو مرګ سره هیڅ تعلق نشته دی. ځکه عربی دغه کهاوت او متل دی چې ډېر بیماران ګرځي او ډېر روغان هغه وفات شي، هغه مړه شي. نو داسې په ذهن کې ځان سره لږ تیاری ساتئ.